مورکۍ خو به دې ډېر ژړلي. ډېره مینه به یې راته راکوله که نه راته ویل لکه ما سره به واده کړي او ما ورته یاره زه یې خو ورکړی یم بیا هم راته هی ما سره به لکه هغه کې نکاح پکې تختوم به دا چل یاره جي بس زنانو ټول سامان یې راته ګفټ کړی دی او موبایل دې له چا درکړی و؟ یاره جي راپسې مونږ ټول دارو خوړلي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت د ضلع چارسدې د عمرزو په یو د منشیاتو په یو هسپتال کې موجود یم. د اصلاح منشیات هسپتال نوم یې دی. په دې کې یو ډېر انټرسټنګ کیریکټر حسنین موږ سره ولاړ دی چونکې دی د نشې اډکټ دی. دلته کې راغلی دی علاج کوي خو د ده څه نورې هم ډېرې خبرې مشهورې دي. نو دغه د ده نه اورو چې دا څه مشهور دی. حسنینه څنګه یې؟ خیر دی جي امن طبیعت دې ښه دی؟ خیر شکر دلته چې راغلی خپل زوړ کار به نه شي کولی. یاره بس څه به کوې در نه پاتې دی که نه؟ او جي نو ته خفه یې که نه هغه خلک خفه دي؟ یاره جي بس زه هم خفه یم خلک هم راپسې. ته ولې خفه یې؟ تا ته خو پته وه چې زه ځم هغوی ته خو پته نه وه که نه؟ او جي دلته مونږ اصل کې بس مریضان یو که نه پیشنټ کې راغلي نو بس په دې په وجه خفه چې یاره دا ولې او ته دا بیا چې لکه قید یې مدې باندې خفه یم. قید هم هر یو طرف ته که خو لکه چې دا منشیات ولې مې دا کار کړی دی په دې باندې خفه یې. دا منشیات ته چېرته کیسه جینۍ مینه دې خوښه شروع کړي دي؟ یاره جینه دا هم زه بس هسې د مستیانو هلکانو سره ملګرو سره شغل کوم بس چالو کړی شغل کې دې شروع کړ که نه هغه شغل دې ځای ته راورسولې په تندر دې دا شغل ولګي مړه چې هغه ځوانۍ اخلي د خلکو نه میندې دردوي او پلاران دردوي او وروڼه او خویندې دردوي که نه په تندر دې داسې شغل ولګي. څونه عمر دی چې دا منشیات دا نشه دې شروع کړې وه؟ تقریبا زه چې 18 سال یم. 18 سال وې 17-18 سال وې که نه؟ سبق دې ووایي که پاتې شو ده نه؟ سبق رانه پاتې شو. نو نشې ده نه پاتې که که نه؟ هغه شغل او سبق هم ده نه پاتې شو. د هغې نه علاوه کومه نشه دې کوله؟ جي ما صرف چرس مې څښل. صرف چرس یې څښلي او دي؟ جي نو د چرسو دونه ګډوډ کړې په ږیره کې د سپین راوستل میرات کې دا چرس شي. یاره جي بس مونږ ډېر زیات څښل ډېر او جي ما شغل خو خلک داسې لکشن ته کې اوس کی یاره جي بس مونږ کې داسې هلکه دی ما شغل لسکل او ږیره کې سپین نشي لګولې دی وایي چې چرس مې څښل دی مني نه مني جي لکه مونږ به چې هسې ګیلاس اوبه مو څښل نو هغې پسې مو 2 سګرټ څښلې لکه داسې مو څښلې. ظالم بچی جوړ سم په دره کې اوسېدې دا چېرته نه به راتلل دلته خو دونه به ګرانه میلاویږي چې یاره جي بس پیسې مې یو دغسې ملګري وو یاران دوست مې خپلې به وې بس په هغې کې هم ډېر څښل ناست به وې یو بل صحیح ده. مورکۍ خو به دې ډېر ژړلي. او جي بس څه به کوې دا خو د هغوی محنت دی مونږ سره چې مونږ علاج کوي دلته راوستي یو زمونږ د ښو لپاره. څو وروڼه دنه مشران دي؟ 2 جي 2 دنه مشران دي. مشران یو رانه کشر یو درنه کشر د مینځ کې که نه؟ او جي هغه نور وروڼه خو به دې سم سړي که نه؟ او جي نور هم لکه تعلیم یافته کورنۍ ده نور پکې څوک هم لکه زموږ خاندان کې نشې نه کوي بس یو پکې صرف دغه سره. صحیح ده. ته هم بس ته ملګرو سره ګرځېدې او جي ملګري دې نه دشمنان دي خیر دی ته پوهېدې نه په هغه ټایم کې بس څه به تاسو درې سړی وایي دې سړي سره مه ګرځه نو تاسو وایي که نه که دا ما سره بد کوي که نه هغه هم دغه وجه وي صحیح خبره همدغه وجه وي که نه صحیح خبره بیا درد کور ته راشي. دلته چې رالې څه تبدیلي ده کې راغلې ده؟ مکمل جي ډېره تبدیلي راکې راغلې ده. دلته زموږ شکر داسې مشران دي چې لکه مونږ یې داسې تربیت راکړو چې لکه دلته مونږ ته دیني تعلیم راکړی کېږي او دنیاوي هم راکړی کېږي. لکه زمونږ هغه تربیت د هغې نه لکه کور هغه سیسټم نه دی لکه مونږ به داسې وایو چې دا زمونږ کور دی دلته لکه د مور پلار غوندې کې مینې راله راکړه. صحیح او جي نو پته راته ولګېږي چې یاره نشه څومره لکه تباهي څونه وخت وشو چې دغه ستا مطابق چې چرس دې نه دي څښلي؟ یاره جي دلته خو چې راغلی یم بس دا مې د 3 میاشتې مې نه څښلي. 3 میاشتې وشو چې نه دي څښلي؟ او جي چرسونه خو سړی زما خیال دی چې په اسانه اورېدی شي. او جي داسې ډېر خلک ما ولیدل چې اورېدلي دي که نه ډېر ایسونه او د پوډرونه اورېدل لږ ګران دي. او جي دې نه لږ ګران دي. ښځه دا راته ووایي که نه هغه نور به دې څه چل کوو؟ او جي بس داسې شغل هم ملګرو سره ګپې شپې لګولې چې نو دا شغل د خلکو زندګۍ دې تباه کړي دي او ته وایې دا شغل و دا شغل زما په خیال ته دې ته وایي چې د چا ژوند تباه شي د دې ته شغل وایي. نه جي نه دې ته نه وایو خو بس هسې ملګرو سم یو بل ته بس رنګونه مې رنګ کې به دې ورته څه وي او څنګه خبرې به یې کولې ته لږ وکړه. یاره جي مونږ هم ورته سلام واچو السلام علیکم څنګه یې تاسو رنګولي رچتې ته لږ هسې ګپ شپ هم او هغه به څه وي؟ هغه به وي خیر یو قربان شم درنه بس ډېره مینه به یې راته راکوله که نه. او جي ورته پته نه وه چې د حسنین په مخ دونه غټه غټه ږیره ولاړه ده. او جي څه به کوې نو دا خو ورته نه وه معلومه که نه صرف خبرې به دې کوو دا د اوازه شقان و. او جي دا د کوم وخت خبره وه؟
یو جی دا د اوسنۍ خبر تقریبا اوس دور کې هم خلک دا لوبې کوي. او نو زه چې په داسې وخت کې هم خلک دغه کوي او جی دا په اواز باندې مینیږي. او جی او دا خو بس نن سبا آنلاین دغه دور دی بس میسیجونو باندې یو بل سره خبرې کوي. نن سبا خو مړه ویډیو کالې راغلي دي او او زمانه ډېره ایډوانس شوې ده. خو بهرحال ستا دا شقانو ته هم سلام دی چې په تش اواز باندې دونه مین شوي یو. ښه څونه خلکو سره ډېر دا قسمه ګپ لګولی و. یاره جی ډېر خلکو سره مې لګولي جی. ښه او جی او هغوی به څه وې تا به څه وې کوم ځای پورې خبره تللې ده؟ خبره خو تر دې پورې تللې ده چې هغوی ورپسې راته ویل چې ما سره به واده کړي او ما ورته ویل یاره زه یې خو ورکړی یم بیا هم راته ویل ما سره به لکه دغه کې نکاح پکې تختوم به دا چل دی او هغه چل دی زه خبره پسې وخورم. پېژنې؟ او جی او پېژنم. اوس خو چې مخې له در شي ښه به خاندې. یاره بس جي اوس مونږ خو ځان سره خاندو هغه ته لکه پته نشته. هغه ته پته نشته چې دا خو ته پته ولګېد ته نو. چې ډېرو خلکو هم پکې سامانونه راوړي کاسمیټک سامان د زنانو. څه راته قصه وکړه که نه څنګه چلو؟ دا بس ګپ شپ به مو سره لګو. دوکاندار و؟ او جی او کله به مو ورته وي دا شي نشته کله به مو ورته وي هغه شي نشته. ټکټ به راپسې ګفټونه به ښه ګفټونه به یې رالېږل. نور دله څه څه ګفټونه په دې سیس کې درکړي خلکو؟ یاره جي بس زنانو ټول سامان یې راته ګفټ کړی دی او موبایل یې راته. تا به د زنانو په سامان څه کولو؟ یاره جي بس راوړم نو واپس هم په دوکاندار خرڅ به دې کوئ. روزګار دې جوړ کړی و. ګفټ خو داسې شی چې خلک یې ډېر په احترام او په مینه باندې ساتي او تا به داسې په اسانه خرڅوو. یاره جي نو مزه وه چې جینۍ ګفټ و نو زه بیا هم چېرته ساتلی وم چې چا د لاس نښه وه. صحیح ده. او دا دومره سیریس څو کسانو سره تللی وې چې ته وې چې یاره زه راپسې ځان مړ کوم او زهر درپسې څښم دا څو کسه وو داسې؟ یاره دا جي بس د کلي علاقې کسان وو 3 کسان وو. هغوی وې چې بس موږ درپسې زهر څښو. او جي او ښه نو تا څنګه خبرې به ورسره کولې ته موږ ته لږ وکړه که نه؟ السلام علیکم ته څنګه دغسې وي لکه نور څه داسې که نه لکه خبرې وکړه که نه ته به اوس څنګه لګیا وې؟ جي بس دغسې وي خبرې کوو وخت حالات هم څنګه تېرېږي دغسې وي لکه د کور معاملات کې هم خبرې کولې. چې تا ته به وې چې یاره رشته درپسې راولېږه تا به ورته څه وې چې زه یې ورکړې یم نو څنګه به دې زه یې ورکړې یم مړه. نو بیا هغه چې به بیا وي چې یاره زه راپسې زار خورم دا به څه وې؟ تاسو ته لیونی ځان دې لیونی کړی دی. دغه حسابي خبرې مو ورسره کولې جي. او تا به ورته ویل چې زه هم در سره تختمه؟ جي داسې مو ورته نه ویل بیا داسې مو ورته ویلي نو بیا اوس څومره لوبه اوس هغوی به لاس زموږ به ګرېوان. او ورته پته لګېده چې لکه دا د دې ځای دی؟ او جي لکه داسې پته ورته وي چې خوش د دې علاقې دی خو ورته پته نه وه چې د دې کور څوک دي که نه دا ورته نه وه پته. او جي موبایل دله چا درکړی و؟ موبایل یاره د یو ملګري هم د هغه نه هم پکې راوړی. او جي پته به ورته نه وي که نه؟ پته ورته اوس هم نشته جي. اوس هم ورته نشته چې دا څوک دی. صحیح ده. قدرمنو دا یو څو خبرې وې څه خبرې سنجیده وې او سره همداسې د مذاق کې خبرې وکړې. تاسو د حسنین دغه خبرې واورېدلې چې د جینکو په اواز به یې د خلکو سره ګپ شپ لګو او ډېرو خلکو سره یې ګپې لګولې. ډېرو خلکو به څه خوړلي مې که نه؟ چا څه خوړلي که نه؟ یاره جي راپسې منګکورو دارو خوړلي. د منګکورو دارو؟ او دته څه وې؟ نه دې جینۍ لیدلې ده نه دې کتلې ده نه دې کور لیدلی دی نه دې خاندان نسل او وروره ته د منګکورو دوایي خورې دته به اوس څه وې؟ دا خو جي او په موبایل مې ورته بل جینۍ تصویر ورلېږلي وسې لکه فیسبوک نه مې اپلوډ کړی. فیک تصویر دې ورلېږلی و. صحیح ده صحیح ده. نو منګکورو دوایي بیا روغ شو؟ او جي هاسپیټل ته یې بوتلو بیا مو له چکر هم ورواړو لکه زموږ داسې مرګر هم کېدو. نه نه چکر دی ولا په دې خپل دغه کې وغلی وي؟ او جي که پړونه یې اچولی و؟ نه پړونې نه ما خو له خپل دغه کې لکه بس مرګر هم کېدو. ملګرتیا کې وغلی او دعا سلام زمانه به زه به دا ویم چې کوم ملګرو ته په نشه راړولی وي تا هم خپل بدل اخیستی او جي منګکورو دوایي پې خوړلي یا خو د یوه چېرې پې ګران کار کړی دی. او جي حسنینه مننه دا خو د هغوی خپل دغه فرق مقلتوب یې وه چې جینۍ په اواز پسې ته اوس داسې مړې خدای دې مړ نه کړه دا دنیا کوم ځای ته ورسېدلی او ته اوس هم د جینۍ په اواز پسې تش منګکورو دوایي خورې. او جي صحیح ده. نن سبا خو جي لکه دا کاتې ماتې ډېرې زیاتې دي.
نن سبا آنلاین دور دی، ټچ موبایل دور دی، بس هسې جینکو په زمونږ یو ملګری دی، هغه ځان ته دغه جوړ کړی چې پیسې اکاونټ یې جوړ کړی د پبجي ګیمونو باندې. بس هغه یو بل سره لکه داسې هغه پبجي ګیم کې اواز کوي که نه، یو بل سره ګپ شپ لګوي، بس هغه پې ځان ته مغه سړی چې پیسه کوي. صحیح ده. دا خلک هم زه به څه ووایم دوی ته به زه څه ووایم داسې سړي ته چې لکه تا نه څوک لیدلي دي نه دي کتلي دي نه یې راته پته ده او ته پیسې ورلېږې، نو لکه داسې سړي ته زه اوس څه ووایم؟ سړی ورته ووایم که ورته ونه وایم؟ دا جي بس ډېر پکې سادهګان خلک دي نن سبا، خو لکه تاسو ته مو وایي چې آنلاین دور دی، ټچ موبایل دور دی، لکه زمونږ غونته کې ساده چې ټچ موبایل واخلي هغه ته څه پته وي چې دا جینۍ دا هلک دی. ته ساده یې؟ هغه به زمونږ به ځان ته ساده وایو ته دې ته ساده دی؟ نه ساده به په دې ځان ته ساده وایي زما شاني، ساده زما شاني، نه لکه ساده زما شاني. که په دې اواز دې ما سره خبرې وکړې زه هم کېدای شي زه هم درپسې 2000 روپۍ درولېږم، چا نه یې راقرض کړم خو تا پسې یې درولېږم. ساده مونږ ځان ته په دې وایو چې یاره جي نشه کوم. ښه نشه کوې ته ساده یې. او جي صحیح ده. ځکه چې هوښیار سړی خو دا نه کوي، لکه ځان خو نه تباه کوي. ټیک ده، دغه لحاظ سره دې خبره ټیک ده. او جي صحیح صحیح. او چا درته چېرته کې ویلي چې یاره زه درپسې رشته درلېږمه؟ یاره جي داسې خو راته ډېر ویلي، هم بس بانې مانې به مو ورته کولې، ځان به مې سیټ ته کوو بچکو باندې. دومره ظالم بچي دي چې لکه جینۍ یو سړي لیدلي وي، کور یې ورته معلوم وي، هغه د خاندان د هغې ورته پته وي که نه، بیا ورپسې څوک ولېږي. دې ظالم بچو به داسې رشته رالېږله دونه نهارو. لکه داسې موږ پکې ډېر پکې دوکې هم کړي، دوکه هم داسې کړي چې یاره بازار کې به هم داسې څوک ټارګېټ کړي لکه میلاوېده دپاره بهترین وکړو، نو موږ ورته ویلي چې یاره نن به بازار ته ځو، نو بازار ته به راووتو، نو سړی به ټارګېټ کې واغېشتو، نو دوی به د هغه لوکیشن پته وکړه چې ته کوم ځای کې ولاړ یې، نو چې ځای به راته وښو نو بیا به داسې جینکۍ مینکۍ به ولاړې وي، زنانه به ولاړې وي، بس داسې یو ورته ټارګېټ کړي چې یاره دغه یو یم، او خواله مه راځه ورور دې راسره، مور هم دې راسره. او جا زه به غواړې نه راتلو، خواله به نه راتلو، بس صرف نو هغه به ویني چې زه راغه میرآباد پل نه راوغوښتم عمرزو ته، او اوس بیا چې رور دی راسره دا به یې وینو. نو بس لکه داسې خو به هم نه راتلو، بس موږ ورته لکه ډېر ځان دې بچ ساتو. صحیح ده صحیح. او جا ټیک ده حسنینه، اوس په خلکو دې ډېر زیاتي کړي دي، الله دې ته معافي وکړي. وایي چې د عاشقانو ازار لګي که نه، داسې هم څه دا خبره خلک کوي. زه خو وایم یاره به د دغې خلکو ازار به راپسې ځکه هم نشې هم چالو کړي. یاره بس څه ووایم خو قدرمنو، دغه یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته راوړې، څه مذاق او څه سنجیده خبرې وې. د نشې حوالې سره به دغه یو خبره وکړم چې دله نشه په کور کې بیبې نه ده ورکړې، نه ولې داجي ورکړې ده او نه ولې لالا ورکړې ده. نشه ولې چا ورکړې ده؟ جي ملګري ولې ورکړې ده. دی ورته ملګری وایي، زه ورته دشمن وایم. په نشه باندې دی هغه راړولی دی. یو پیغام مې دغه دی د نشې حوالې سره چې تاسو به خپل مور تاسو تباه کوي، نه تاسو خپل بابا تباه کوي، نه تاسو خپل رونه او خویندې تباه کوي. که تاسو څوک تباه کوي که نه، نو هغه به د دوست په شکل کې یو سړی تاسو تباه کوي، او دا د تباهۍ یوه ډانچه زما مخې ته تاسو کتلی شئ. د چا نه ګزار خوړلی دی، د دوست نه یې ګزار خوړلی دی. احتیاط وکئ، خپل ژوند په خپله باندې محفوظ کئ. کم خلک چې ستاسو ژوند تباه کوي د هغې نه ځان لرې وساتئ. خپل مور پلار په خپل دغسې حالت باندې مه دردوئ. خوشحاله اوسئ. خادم غواړم.